أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی ایډیشن آف ویکټر بای ریکټینګولر کمپوننټس. خو ګورئ دې چپټر کې مونږ ویلیو چې پهله به مونږ بیسکس یو، بیا ارثمیټک اپریشنز په څلور قسمه دي: ایډیشن، سبټریکشن، ملټیپلیکیشن او بل مونږ سره دی ډیویژن. صحیح ده؟ اوس یاد ساتئ ویکټرز چې کله میټ کوو په دو طریقو باندې، یو هیډ ټو ټیل رول او بل مونږ سره ایډیشن آف ویکټر بای ریکټینګولر کمپوننټس. او سبټریکشن آف ویکټر هم په هیډ ټو ټیل رول باندې کوو، نیگیټیو ویکټر ایډ کوو. صحیح ده؟ دا مونږ پرون ویلیو. او ویکټرز ملټیپلیکیشن په دو طریقو باندې، یو چې کله سکیلر ویکټر سره ملټیپلای کړو، بل چې کله ویکټر سره ملټیپلای کړو. صحیح ده؟ سکیلر چې ویکټر سره ملټیپلای کړو دینه به همیشه ویکټر راځي، او ویکټر چې ویکټر سره ملټیپلای کړو او نتیجه کې هم ویکټر تر راشي دې ته ډاټ پروډکټ وایي. او ویکټر چې ویکټر سره ملټیپلای کړو او نتیجه کې دې ته ډاټ پروډکټ وایي چې کله سکیلر تر راشي نتیجه کې. ویکټر چې ویکټر سره ملټیپلای کړو نتیجه کې سکیلر تر راشي دې ته ډاټ پروډکټ وایو. او ویکټر چې ویکټر سره ملټیپلای کړو نتیجه کې ویکټر تر راشي دې ته مونږ څه وایو؟ کراس پروډکټ ورته وایو. یو ویکټر مونږ په بل باندې نشو ډیوایډ کولای، البته سنگل ویکټر کمپوننټس ته ډیوایډ کولای شو، اے ایکس، اے وائی او تیټا ته، او دې ته مونږ وایو ریزولوشن آف ویکټرز. ریزولوشن آف ویکټرز دا ټاپک مونږ پرون ویلایو. دا مونږ اول ولې ویلایو چې دا ټاپک مونږ سره پاتې هیډ ټو ټیل رول خو مونږ ووایو. بیا ایډیشن آف ویکټر بای ریکټینګولر کمپوننټس، نو یو ویکټر اے دی بل ویکټر بی دی، دا مونږ ایډ کوو. نو دې کمپوننټ به ایډ کوو، اے ایکس او بی ایکس به سره ایډ کوو، د اے ایکس کمپوننټ او بی ایکس کمپوننټ او د اے وائی کمپوننټ او بی وائی کمپوننټ دا به سره ایډ کوو. نو دا کمپوننټس به کوم ځای نه راځي؟ دا کمپوننټس به مونږ سره راځي ریزولوشن آف ویکټر ټاپک نه. نو دې وجې پهله مونږه ریزولوشن آف ویکټر ټاپک وکړو. نو نن به هم همدغسې پهله به مونږه د ایډیشن آف ویکټر بای ریکټینګولر کمپوننټس ووایو، بیا به مونږه ملټیپلیکیشن آف ویکټرز ووایو. نو راځئ چې مونږ ځو په کوم ټاپک طرف باندې؟ ایډیشن آف ویکټرز بای ریکټینګولر کمپوننټس په طرف باندې، چې واټ از ایډیشن آف ویکټرز بای ریکټینګولر کمپوننټ. صحیح ده؟ نو زموږ ټاپک دی ایډیشن آف ویکټرز بای ریکټینګولر کمپوننټ میتھډ. صحیح شو؟ ریکټینګولر کمپوننټس. نو مونږ به ویکټرز نه ایډ کوو، د ویکټر کمپوننټس به سره خپل منځ کې ایډ کوو، او دې ته مونږ څه وایو؟ ایډیشن آف ویکټرز بای ریکټینګولر کمپوننټس. اوس ګورئ دا مونږ سره سپوز دی یو ویکټر اے، دا مونږ سره ویکټر اے دی، او دلته بل دی مونږ سره ویکټر بی. نو د دې ویکټر مونږه ایکس کمپوننټ به ایډ کوو، دا شو مونږ سره اے ایکس، او دا یې مونږ سره کوم کمپوننټ دی؟ وائی کمپوننټ دی. سیملرلی د دې ویکټر دا مونږ سره دی ایکس کمپوننټ بی ایکس، او دا یې کوم کمپوننټ دی؟ وائی کمپوننټ بی وائی. صحیح ده؟ نو اوس ګوره یاد ساتئ ریزلټنټ ویکټر به څه برابري؟ ریزلټنټ ویکټر هم دوه کمپوننټ دي، دا یا ایکس کمپوننټ شو او دا یا څه شی شو؟ ریزلټنټ ویکټر وائی کمپوننټ شو. نو آر ایکس به مونږ سره برابر وي د څه؟ اے ایکس جمع بی ایکس به برابر وي. ټیک شو؟ او آر وائی به مونږ سره برابر وي د څه؟ اے وائی جمع بی وائی به برابر وي. صحیح ده؟ اوس اے وائی او بی وائی څه شی دی؟ او اے ایکس او بی ایکس څه شی دی؟ ګوره یاد ساتئ پرون مونږ ویلیو ریزولوشن آف ویکټر کې چې دا مونږ سره ویکټر اے دی، د دې دوه کمپوننټ دي، دا یا شو ایکس کمپوننټ او دا یې څه شی شو؟ وائی کمپوننټ شو. نو دا ایکس کمپوننټ چې مونږ معلومو کاس تیټا څه برابر وه؟ بیس ډیوایډ بای هایپاتینیوز برابر وه. صحیح ده؟ نو بیس مونږ سره څه شی دی؟ بیس مونږ سره دی اے ایکس دلته، او هایپاتینیوز څه شی دی؟ اے. نو اے ایکس به څه برابر شي؟ اے کاس تیټا به مونږ سره برابر شي. څه شي به برابر شي؟ اے کاس تیټا به برابر شي. او اوس ګورئ مونږ سره ساین تیټا کو مونږ وګورو، نو ساین تیټا څه برابره ده؟ پرپینډیکولر اے وائی ډیوایډ بای هایپاتینیوز اے. نو اے وائی به څه برابر شي؟ اے ساین تیټا به برابر شي. صحیح ده؟ نو دلته وګورئ اے ایکس به څه برابر شي؟ اے کاس تیټا، او بی ایکس به څه برابر شي؟ بی کاس تیټا. صحیح ده؟ سیملرلی آر وائی په خپل ځای اے وائی به څه برابر شي؟ اے ساین تیټا، او بی وائی به څه برابر شي؟ بی ساین تیټا به مونږ سره برابر شي. ټیک شوه؟ نو اوس ګورئ مونږ سره ریزلټنټ ویکټر به برابر شي د آر ایکس جمع آر وائی. صحیح ده؟ آر ایکس جمع آر وائی. صحیح ده؟ نو آر به مونږ سره برابر شي آر ایکس څه شی دی؟ اے کاس تیټا جمع بی کاس تیټا، او آر وائی څه شی دی مونږ سره؟ آر وائی دی مونږ سره اے ساین تیټا جمع بی ساین تیټا. صحیح ده؟ دا مونږ سره ریزلټنټ ویکټر شو آر. دلته به ورسره آی ولګي، دغه سره او دغه سره به جے کې ولګي. ټیک شوه؟
اوس مونږه سره آر ایکس هم فایند شو ټیک شو دیس از آر ایکس او آر واي هم فایند شو دا مونږه سره ویکټر چې کله ایډ کړو نو ایکس کمپوننټ مونږ سره ایډ کړو او واي کمپوننټ اوس مونږ سره ضرورت دی د میګنیچیوډ دغه نو میګنیچیوډ د لپاره مونږ کومه فارموله استعمالو فیثاغورس تیورم هایپاتینیوس سکویر از ایکوال ټو بیس سکویر جمع پرپینډیکولر سکویر نو هایپاتینیوس مونږ سره دا ریزلټنټ ویکټر آر نه دا هایپاتینیوس دی نو آر سکویر مونږ سره برابر شو بیس سکویر څه شی دی آر ایکس دیس از آر ایکس نو دا شو آر سکویر ایکس او پرپینډیکولر مونږ سره څه شی دی دا نو دا شو مونږ سره آر سکویر وای اوس به دواړو سایډونو ته مونږ روټ واخلو نو چې روټ واخلو دلته به څه شی راشي آر سکویر ایکس جمع آر سکویر وای به مونږ سره راشي نو دا به مونږ سره راشي آر از ایکول ټو آر سکویر ایکس ته څه برابر دی آر سکویر ایکس برابر دی مونږ سره د څه شي برابر دی مونږ سره آر سکویر ایکس مونږ سره برابر شو د وټ دا آر ایکس ته څه برابر دی اے کاس تیټا جمع بی کاس تیټا اے کاس تیټا جمع بی کاس تیټا هول سکویر او آر واي د څه برابر شو آر واي مونږ سره برابر شو د اے ساین تیټا جمع بی ساین تیټا بی ساین تیټا او دا مونږ سره راغی هول سکویر انډر دا روټ نو دا مونږ سره څه شی راغی آر میګنیچیوډ راغی دا څه شی راغی آر میګنیچیوډ اوس د دې ډایرکشن کو مونږ معلومو نو ډایرکشن به مونږ سره څه شی شي ټینجنټ تیټا از ایکول ټو پرپینډیکولر ډیوایډ بای هایپاتینیوس نو ټینجنټ تیټا از ایکول ټو پرپینډیکولر څه شی دی آر واي دی او هایپاتینیوس څه شی دی آر ایکس نو تیټا از ایکول ټو دا به دې غاړې ته راشي صحیح ده دا به دلته راوړي نو ټینجنټ انورس به شي آر واي ډیوایډ بای آر ایکس نو آر واي مونږ سره څه شی دی آر واي مونږ سره دا دی اے ساین تیټا جمع بی ساین تیټا اے ساین تیټا جمع بی ساین تیټا دا مونږ سره آر واي او آر ایکس مونږ سره څه شی دی آر ایکس مونږ سره دی اے کاس تیټا جمع بی کاس تیټا اے کاس تیټا جمع بی کاس تیټا صحیح شو دا مونږ سره څه شی راغی انګل راغی دا میګنیچیوډ شو ریزلټنټ ویکټر هغه او دا مونږ سره څه شی شو ډایرکشن شو د ریزلټنټ ویکټر هغه ټیک شو اوس مونږ ته ضرورت د څه شي دی چې کله مونږ دا خو دوه ویکټر سیټ کړه نو دوه ویکټرس هم دا سیټ کړه چې مور دین ټو ویکټر سی بیا به مونږ څه کوو چې کله مونږ سره مور دین ټو ویکټر سی هغه به مونږ څنګه ایډ کوو هاو ټو ایډ مور دین ټو ویکټرس بای rectangular components method ګورئ دا یاد ساتئ دا مونږ سره انالیټیکل یا میتھمیټیکل میتھډ دی انالیټیکل میتھډ آف ایډیشن آف ویکټر دی مونږ سره آلسو دغه ته مونږه میتھمیټیکل میتھډ هم یو صحیح ده او دا مونږ سره مور ایکوریټ دی دا ډیر ټیک دی په نسبت د هغه بل میتھډ صحیح ده دا مونږ سره مور ایکوریټ دی ټیک شو په نسبت د هغه بل میتھډ صحیح شو اوس دا یاد ساتئ چې کله مونږه مور دین ټو ویکټر سیټ کوو مور دین ټو ویکټرز چې کله مونږ ایډ کوو ابه څنګه ایډ کوو نو ګورئ چې کله مونږ ویکټر ایډ کوئ یو یا آر ایکس ضروري دی بل یا آر واي ضروري دی بل یا تیټا ضروري دی سوري میګنیچیوډ ضروري دی او بل څه شی ضروري دی تیټا ضروري دی دا سیزونه یې ضروري ریزلټنټ ویکټر ایکس کمپوننټ ریزلټنټ ویکټر واي کمپوننټ ریزلټنټ ویکټر میګنیچیوډ او ریزلټنټ ویکټر ډایرکشن نو آر ایکس به مونږ سره برابر یي د څه شي اے ایکس جمع بی ایکس جمع سی ایکس جمع ډي ایکس چې څومره مي ایکس کمپوننټ به ټول سره څه شی کړی ایډ کړی چې کله دونه زیات ویکټر سي چې دوی بیا خو ایکس جمع بی ایکس آر واي به څه برابر اے واي جمع بی واي جمع سی واي اپ ټو سو آن چې څومره ویکټر سي صحیح ده آر میګنیچیوډ به څه شي برابر انډر د روټ آر سکویر ایکس نو دا به راشي اے ایکس جمع بی ایکس جمع سی ایکس هول سکویر جمع دا بل به څه شی راشي اے واي جمع بی واي جمع سی واي هول سکویر داسې به راشي او میګنیچیوډ تیټا از ایکول ټو ټینجنټ انورس آر واي مونږ سره څه شی اے واي جمع بی واي جمع سی واي اپ ټو سو آن او اے ایکس به آر ایکس به سوري آر واي او آر ایکس څه شي برابر دی نو آر ایکس به مونږ سره راشي اے ایکس جمع بی ایکس جمع سی ایکس ډاټ 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 صحیح ده نو داسې مونږه څه شی ایډ کوو مور دین ټو ویکټرز ایډ کوو اوس دې نه بعد مونږ سره دی پراډکټ آف ویکټرز ټاپک زه ویډیو چک کړم وختي ما یوه ګنټه لیکچر ورکړه چې مکاته نو ریکارډ شوی ټیک شو اټس ګوینګ آن ښه اوس ګورئ دا یاد ساتئ دې نه بعد زمونږه ټاپک دی څه شی هله ښه اوس مونږه ټاپک دی دې نه بعد پراډکټ آف ویکټرز څه شی
پراډکټ آف ویکټرز چې پراډکټ آف ویکټرز څه ته وایي. ټیک شوه. نو بیگ مونږ ځو ارثمیټک اپریشن یې په څلور قسمه وي: سبټریکشن، ایډیشن، ملټیپلیکیشن اینډ ډیویژن. صحیح ده. مونږ سره دا میتھډ سو د څه شي هغه د ویکټرز ایډ کولو هغه. راځئ چې مونږ ووایو مونږ ټاپک دی ملټیپلیکیشن آف ویکټر. ملټیپلیکیشن آف ویکټرز. نو ملټیپلیکیشن آف ویکټرز مونږ سره په دوه طریقو باندې شي. یوه طریقه یې دا ده چې کله مونږه سکیلر ویکټر سره ملټیپلای کړو دې نه به همیشه ویکټر راځي. دې ته وایي ملټیپلیکیشن آف ا ویکټر بای ا سکیلر. ملټیپلیکیشن آف ا ویکټر بای ا سکیلر. دویمه طریقه دا چې کله مونږه یو ویکټر سره ملټیپلای کړو دې ته پراډکټ آف ویکټرز هم وایي. دا مونږه دې پسې ټاپک دی. آر پراډکټ آف ویکټرز هم دې ته وایي. پراډکټ آف ویکټرز هم دې ته وایي. ټیک شوه. اوس دا یاد ساتئ. فرحانه مارکر 40 منټ خواري مو وکړه. یاسر ویډیو نه شروع کړی و. دا ماله ده اوس شروع ده که نه. سکیلرز ویکټر سره مونږ ملټیپلای کړو. نو سکیلر چې کله مونږ ویکټر سره ملټیپلای کړو دې نه به څه شی راسي. پایله میتھډ مونږ سره دا دی چې کله مونږه څه شی وکړو سکیلر سپوز مونږ سره دی کې چې دا کې مونږ سره ګریټر دین 0 وي. ګریټر دین 0 نو چې کې کله ګریټر دین 0 وي نو دې نه به مونږ سره څه شی راځي. کې مونږ سره یو نمبر دی او دا ګریټر دین 0 دی. نو کې ملټیپلایډ بای سپوز یو ویکټر دی وي نو دغه نه به کې وي راشي. سپوز دا مونږ سره دی ویکټر وي. صحیح ده. او دا چې کله مونږه کې یو سکیلر سره ملټیپلای کړو څه سره ملټیپلای کړو کې سکیلر سره ملټیپلای کړو خو دا کې ګریټر دین 0 وي مطلب چې پازیټیو وي مونږ سره نو دې نه به څه شی راشي. د دې میګنیچیوډ به په همدې ډایرکشن کې څه شی شي انکریز شي. داسې به راشي. دا مونږ سره کې وي ویکټر دی. څه شی دی کې وي ویکټر دی. اوس ګورئ چې کله مونږ سره کې ایکول ټو 0 وي دویم نمبر چې کې کله 0 برابر وي نو دې نه به څه شی راشي. دې نه به مونږ سره راشي 0 ویکټر. کې ملټیپلایډ بای ویکټر وي نو دې نه به څه شی راشي 0 ویکټر به راشي. څه شی به تر راشي 0 ویکټر به راشي. چې کله کې 0 برابر دی او دا ویکټر سره ملټیپلای شي نو دې نه به 0 ویکټر راشي ریزلټ کې. او دریم مونږ سره چې کله کې یو سکیلر نمبر دی دا لیس دین 0 دی او دا ویکټر سره ملټیپلای شي کې ملټیپلایډ بای وي نو دې نه به مونږ سره څه شی راشي ماینس کې وي به راشي. ماینس کې وي. داسې دا مونږ سره ویکټر وي دی. اوس یا کې ماینس کې سره ملټیپلای کړی نو اوس د دې به ډایرکشن اپوزیټ شي ځکه چې +2 په دې ډایرکشن کې ده -2 دلته بالکل دې ته اپوزیټ ډایرکشن کې ده نو ماینس کې وي ډایرکشن به څه شي دا به مونږ سره راشي. دس از ماینس کې وي 180 ډیګري ډایرکشن ولا څه شي که اپوزیټ که. ټیک شوه. نو داسې به راشي مونږ سره دا. ټیک شوه. ښه اوس بله خبره دا ده چې مونږ سره د ډایرکشن هم اپوزیټ شو او میګنیچیوډ هم څه شی شو انکریز شو. ټیک شوه. نو دا چې کله مونږه هغه سره ملټیپلای کړو. او اوس بله خبره دا ده چې دا مونږ سره سکیلر کله ویکټر سره ملټیپلای کړو. سکیلر چې کله مونږه ویکټر سره ملټیپلای کړو بیا چې کله مونږه ویکټر سره ملټیپلای کړو نو دې نه به څه شی راځي. ویکټر چې کله مونږه ویکټر سره ملټیپلای کړو نو ویکټر چې کله ویکټر سره ملټیپلای کړو دې دوه طریقې دي. یو دا ویکټر چې ویکټر سره ملټیپلای کړو نتیجه کې سکیلر راشي دې ته ډاټ پراډکټ دی. بله چې کله ویکټر سره ملټیپلای کړو د نتیجه کې ویکټر راشي دې ته کراس پراډکټ وایي. ټیک شوه. نو دا ان شاء الله مونږ سبا ټاپک دی خو ما ته اوس را یاد شو مونږ نه ډیټرمینیشن آف انګل په هغه کې پاتې شو. ایډیشن آف ویکټرز کې مونږ نه ډیټرمینیشن آف انګل ټاپک پاتې شو چې ډیټرمینیشن آف انګل به مونږ څنګه کړو. ډیټرمینیشن آف انګل به مونږه څنګه کړو. ډیټرمینیشن آف انګل ګورئ ما تاسو ته ووی چې کله مونږ دوه ویکټر سره ایډ کړو یو آر ایکس راځي یو آر وای راځي یو آر میګنیچیوډ راځي او بل چې کوم دی تیټا آر راځي. نو آر ایکس هم فایند شو آر وای هم فایند شو آر میګنیچیوډ هم فایند شو. دا تیټا آر چې دا په تیټا باندې ډیپینډ کا او تیټا مونږ سره څه شي برابر دی ټینجنټ انورس آر وای ډیوایډ بای آر ایکس. صحیح ده. اوس دا تیټا په چا باندې ډیپینډ کا آر وای او آر ایکس باندې ډیپینډ کا او تیټا آر په چا باندې ډیپینډ کا تیټا باندې. نو اوس څلور کیسونه دي. دا تیټا آر به تیټا نه مونږ څنګه کلکولیټ کوو دې دپاره څلور کیسونه دي. څلور کیسز دي داسې به مونږ کلکولیټ کوو.
Suppose this one is first quadrant او this one is second quadrant او دا موږ سره څه شی شو third quadrant شو. دا موږ سره څه شی شو third quadrant شو موږ سره او دا موږ سره څه شی شو fourth quadrant شو. په first quadrant کې تاسو ګورئ موږ سره x axis او y axis دواړه پازیټیو دي. په second quadrant کې موږ سره څه شی دی x axis دا دی second quadrant minus x axis او دا نو x axis نیگیټیو دی دا موږ سره څه شی دی پازیټیو دی. په third quadrant کې موږ سره څه شی دی دواړه نیگیټیو دي. دا x axis دی او دا څه شی دی y axis دی نو دا هم نیگیټیو دی او دا هم څه شی دی نیگیټیو دی. او په fourth quadrant کې وګورئ موږ سره fourth quadrant کې څه شی دی دا y axis دی او دا څه شی دی x axis دی نو x axis پازیټیو دی او y axis څه شی دی نیگیټیو دی. په fourth quadrant کې x axis پازیټیو دی y axis څه شی دی نیگیټیو دی. نو اوس یاد ساتئ چې مونږ به دلته ټیټا څنګه کلکولیټ کوو. نو دلته به ګورئ ټیټا آر مطلب آر ایکس هم پازیټیو دی او آر وای هم څه شی دی پازیټیو دی. نو دلته به ټیټا آر او ټیټا برابر ټیټا کوم ځای نه راځي ټیټا د فارمولې نه راځي. ټیټا از ایکول ټو ټینجنټ انورس آر وای ډیوایډ بای آر ایکس دا موږ سره د فارمولې نه راځي. ټیک شو. خو اوس دا ټیټا آر به کوم ځای نه راځي دا به د ټیټا نه راځي. څه نه به راځي ټیټا نه به راځي. صحیح ده. نو دلته دواړه برابر شو چې کله دا پازیټیو دی. خو چې کله موږ سره آر ایکس نیگیټیو دی او آر وای پازیټیو دی نو اوس به ټیټا موږ سره راشي د څه شي ټیټا به موږ سره ټیټا آر به موږ سره راشي 180 ډیګري نه به ټیټا ماینس کړو. دا کومه ټیټا ویلیو چې دې ځای نه راله دا به 180 ډیګري به دې نه ماینس کړو نو ټیټا آر به موږ سره راشي. او چې کله موږ سره آر ایکس هم نیگیټیو وي او آر وای هم څه شی نیگیټیو وي نو اوس وګورئ موږ سره ټیټا آر به موږ سره اوس برابر شي 180 ډیګري جمع ټیټا. ټیټا چې کومه ویلیو د فارمولې نه راشي او آر ایکس او آر وای دواړه نیگیټیو وي نو اوس به 180 ډیګري ورسره جمع کړئ تاسو سره به ټیټا آر راشي. اوس چې کله موږ سره آر ایکس څه شی دی پازیټیو دی او آر وای څه شی دی نیگیټیو دی نو اوس به ټیټا آر برابر شي 360 ډیګري نه به څه شی ماینس کړئ د ټیټا ویلیو به څه شی کړئ ماینس کړئ. نو په دې طریقې سره به تاسو سره ټیټا آر راځي. نو ټیټا آر په ټیټا باندې ډیپینډ که ټیټا د فارمولې نه راځي. اوس چې ټیټا کې کله آر وای او آر ایکس دواړه پازیټیو وي نو ټیټا آر او ټیټا دواړه به برابري. چې کله آر ایکس نیگیټیو وي نو بیا به موږ سره دا فارموله موږ استعمالو.